د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور چې دی یو غیرتی انسان دی که تاسو وینئ د لوډ شیډینګ په باره کې چې دی هغه د عوامو لپاره چې دی ډېره منډه تړله وایي خو ځینې کسان وایي چې د ده په صوبه کې چې دی لوډ شیډینګ زیات دی نو دا لوډ شیډینګ چې دی دا د شهباز شریف لیلې په لاس کې دی لکه د وفاق په لاس کې دی د هغې د وجې نه چې دی لوډ شیډینګ دی ځینې کسان چې دی پی ټي آی به دې باندې بدناموي خو پی ټي آی په لاس کې چې دی دا نشته دا د وفاق په لاس کې دی که د دې نه مخکې تاسو مو حکومتونه کتلي نو په هغې کې هم دغه لوډ شیډینګ چې دی دا خو د کل نه چې د عمران خان حکومت راغلو نه لوډ شیډینګ چې دی هغه ختم کړو نو دا خلک چې دی وس هغه مزې غواړي او دلته کې چې دی عمران خان نه سپورټ کوي هغه وس هم په جیل کې ناست دی یو کس چې دی د هغه تپوس نه کوي دغه شانتې علي امین ګنداپور چې دی هغه هم بار بار وفاق له چې دی دمکي ورکوي د دې نه مخکې به تاسو هم کتلي چې 15 ورځې ټایم چې دی هغه یې ورکړی چې که 15 ورځې کې تا موږ ته بجلي پوره نه کړه نو زه پسې بټن اړم نو هغه د دې په باره کې یو څو خبرې کړي او څو خبرې دا کړي دي چې پرون هغه دا ویلي دي چې ما 15 ورځې ټایم ورکړو خو شهباز شریف ماته وویل چې یوه نیمه میاشت صبر وکړه په دې کې به موږ تاسو ته بجلي چې دا پوره کړو د هغې اوس یوه نیمه میاشت وشوه خو تر اوسه پورې هغو موږ ته هغه بجلي چې دا پوره نه کړه نو بله ورځ چې دی ګریډ ته تلو او بټنه چې دی دا یې کولي نو ځینې کسان وایي چې دا بټنه به یې اړولې وه نو دا بټنه چې دی دا تاسو ته وړه ښکارېږي خو دا بټنه یې چې واړوله نو په ټول ملک کې چې دی بیا به بجلي نه وي بل دا چې د ده خلاف چې دی کیسونه به جوړ شي نو دی به هم جیل ته چې دی دا به لاړ شي او عوام چې دی هغه دلته کې بېغمه ناست لکه څنګه چې عمران خان جیل ته تللی د عوامو لپاره چغوالی دغه شانتې علي امین ګنداپور چې دی هم ستاسو دپاره راوتلی او ستاسو دپاره منډه تړله کوي په هغې کې به هم هغه جیل ته لاړ شي خو عوام چې دی هغه دلته کې دغه شانتې ناست او بل به دغه شانتې راشي او په دې ځای باندې کېږي او هغه به ستاسو دپاره بیا چې دی نه به چغې وکاږي نه به منډې تړلې کوي او لوډ شیډینګ چې دی دا به هم په خپل ځای باندې لکه څنګه چې اوس شهباز شریف ناست دی او لوډ شیډینګ دی یو تن چې دی دا غږ نه کوي خو په صوبه کې علي امین ګنداپور چې دی دا یادوي دا بجلي چې ده د وفاق په لاس کې ده د هغه ځای نه چې دی دا لوډ شیډینګ کېږي نو د دې نه مخکې د عمران خان حکومت و په هغې کې دومره لوډ شیډینګ نه و په هغې کې چې په ګرمۍ کې کم لوډ شیډینګ و که نه هغه لوډ شیډینګ چې دی هغه دی اوس په یخنۍ کې کوي د هغې نه سیوا چې دی په یخنۍ کې کوي او په ګرمۍ کې چې دی دومره لوډ شیډینګ نه کوو نو د هغې خلاف چې دی یو کس وس هم احتجاج نه کوي چې دا لوډ شیډینګ د څه له وجې نه دی د عمران خان په حکومت کې چې دی بار بار به احتجاج کېدلو د ګرانۍ خلاف په کېدلو داسې قسم احتجاجونه چې دي دا به کېدل د مهنګایي هم سیوا کړه لوډ شیډینګ چې دی دا هم سیوا کړو قسم کارونه چې دي هغه دې وکړل خو یو تن چې دی هغه احتجاج نه کوي بل دا علي امین ګنداپور دا ویلي دي که تاسو احتجاج کوئ نو نقصان چې دی دا مه رسوئ ځکه که تاسو سرکاري آبادۍ ته نقصان رسوئ ګاډو ته نقصان رسوئ دغه شانتې نورو شیزونو ته نقصان رسوئ نو دا ستاسو په ټیکسونو باندې شوي دي بل دا آی جي ته هم دا خبره کړې ده که د صوبې یو کس چې دی هغه د وابډا خلاف څه کار وکړو نو د هغه خلاف چې دی تاسو به راپورټ نه اخلئ ځکه چې وابډا والا دا پکار دی چې دی عوامو ته بجلي چې دی دا پوره کې ایم پی ای ایم این ای ته چې دی دا یې وینا کړې ده چې د 12 ګنټو نه سیوا لوډ شیډینګ چې دی هغه ستاسو په علاقه کې ونه شي ځئ ګریډ ته هلته کې کښېنئ چې د 12 ګنټو نه سیوا لوډ شیډینګ چې دی دا ونه کړي ځکه چې دې خلکو چې دی تاسو له وډ درکړی دی نو علي امین ګنداپور چې دی هغه د عوامو لپاره ډېرې زیاتې منډې تړلې چې دي دا وکاږي خو ځینې کسان چې دی هغې په جذباتو کې راولي که دغه بټنه د واړوله نو د ده به هم جیل ځئ ځکه د ده خلاف چې دی ډېرې کاروانۍ به وشي دا بټنه چې ده تاسو ته وړوکې ښکارېږي او د دې د لاسه چې دی ټول ملک ته چې ده بجلي به بندېږي نو کم کسان چې وایي بټنه یې وانه اړوله نو دغه کسان خو پی ډي ایم والا دي ټول هغه وایي چې دغه بټنه واړئ نو دې ته به دغه حکومت پاتې شي او دغه شانتې به دا لوډ شیډینګ وي اوس هم د دې خلاف چغې وکاږي او مخکې چې دی هم د دې خلاف یې چغوالی او بیا به هم د دې خلاف چې دی چغې به وکاږي او دغه پی ډي ایم شهباز شریف نواز شریف او زرداري چې دی د دې به حکومت او دغه لوډ شیډینګ او ټول عمر لبی ځکه د عمران خان هغه چې دي هغه هم د دې نه ير دي